خلګیا دي وای افغان کډوال بزي مثالونه ورکي و دا ناروا خلکو ګوره آیا زموږ هغې ورته وایي یو یې په پلاکي خوا باندې ګوره بل وایي په پلاکي خوا باندې ګوره او کور د سپېره سه او سړی پنجابی ولې نه وایي چې اوس سکه د دیلي و خواته ګوره پنجابی ولې نه وایي سندی ولې نه وایي چې د هندوستان سندی د دیلي و خواته ګوره او د دې پاکستان بلوچ دا ولې دا نه وایي چې او ایرانی بلوڅه تهران خواته ګوره ما ته مه ګوره زه به نو بیا څه لپاره دا وایم ستا ضرورت څه دی که حق نسې ویلی خاموشه پاته سه خاموشه پاته سه دشمنی به نه کوې عزیزانو که هر څه کږي هر اسمان را نړوي موږ به دا کولی سو چې سرونه هم قربانولی سو د افغانیت به نه دستبرداره کږئ د افغانستان به نه دستبرداره کږاستئ د پښتونولي به نه دستبرداره کږاستئ که زه په پاکستان کې اوسم بیا هم افغانستان زما مورنی وطن دی دا د پنجاب د جرنلانو پالیسي ده نه موږ پخوا منلې ده نه نن منو نه مو سبا منلې ده که ظلم خبره کږي له افغانانو سره کم ظلم نه سوه د جهان ټولې وسلې چې واضح ټمبم نه دی پکښې دا ټولې اصلې دا پر تا استعمال سوې د بمونو مور چې ورته ویل کېږي د ټم بمبار دا پر افغانانو استعمال سوې د جهان ټولې تجربې په تا وسوې په فلسطین کې چې کم نن جبر روان دی پښتونخوا ملیان پارټۍ او پښتانه د دې غندنه کوي په فلسطین کې ته نارې وایې په کشمیر کې ته نارې وایې څه په افغانستان کې خاموشه څه اسمان را ونړېدی افغانان دي چې پر هره لاره باندې تلو ستا څه کار و فرنګی ستا څه کار و پنجابی ستا څه کار و امریکا ستا څه کار و او د اسلام ټیکهداره عربی منافقه ستا څه کار و ته را روان وې ته را روان وې روس راغلی دی کمیونست راغلی دی راسه نن وګایږه تر ټولو لوی کمیونست نن چین ناسي کمیونست چین ورته ویل کېږي 440 اربه ډالر یې دلته استعمال کړل نن سعودي عربه وګایږه نن مولوي صاحب وګایږه او رجت پسند نن وګایږه او د پښتون دشمنه نن وګایږه کمیونست چین ته نن ته لګیا وې پرنګی راغلی دی کافر راغلی دی کافر په سعودي عرب کې ناست دی ورسه تر غاړې ونیسه ورسه دا سعودي باچانو ته ووایه چې دا کافران زما په مقدس ځای کې دا څه غواړي عربي جهالت پرېښولی عربی پر شا سو د خپل د جهالت دغه دود دستورزه زموږ های پسماندګان های رجتیان های پښتانه دشمنان نن هم په هغه دور دستور باندې روان دي دوی د پښتانه قتل عام کړی دی ته به څنګه ځان د پښتانه د دې ظلمه چې تا ورسره وکړي د دې به ځان څنګه خلاصې ته خوشحال هیڅ نه یم زما خاندان هیڅ نه دی زما عزیز قریب هیڅ نه دی دا کام ما لپاره عزیز دی دا وطن زما لپاره عزیز دی دا انقلاب دی موږ پښتانه پر دې باندې یقین لرو چې زنانې دا زموږ سره وژه په وژه دي دا له موږ سره برابرې دي او خدای دې وکړي موږ دا هم نه وایو چې برابرې دي خدای دې وکړي چې له موږه زیاته سي نو موږ پر دې خوشحاله یو چې سبا دا وایو چې زموږ زنانې زموږ خویندې مندې دا د پښتنو ځوانانو ته سړیانو دا زیاتې دي په هر معنا کې موږ پر دې فخر کوو چې ضلع کلا سفلا یو ډېره اوږده ضلع ده فاصله یې ډېره ده ډېر لرې کلي دي تاسو د ټولو کلو زه راغلي یاستئ زموږ خویندې چې د مختلفو کلو زه راغلي دي ستاسو هم کور ودانۍ وایم قدرمنو وروڼو خویندو پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن یو داسې ارګنایزیشن دی چې دې ارګنایزیشن یوازې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ته نه بلکې دا به وایو چې ټول لرو بر افغان ته داسې ملي قهرمانان داسې اتلان ورکړل چې نن په تاریخ کې
که تاسو وګورئ د دې کارمانانو د اتلانو ثاني په بل تنظیم کې تاسو نسئ پیدا کولی. پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن یوازې په قامي جدوجہد کې نه په تعلیمي جدوجہد کې هم د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن یو ډېر پر افتخاره تاریخ پروت دی. ډېرې لوی مبارزې پرتې دي چې د هغې اثرات دا دي چې نن زموږ په وطن کې که څه هم قامي شعور دی یا تعلیمي شعور دی، دا ټول برکتونه د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن دی. قدرمنو لوستونکو، سیاست د ژوند ضرورت دی. سیاست د ژوند د ترولو لاره ده. که موږ سیاست نه کوو هم که خلک دا وایي چې سیاست مه کوئ غیر سیاسي، که ته د یو سیاسي ګوند د سیاسي تحریک د سیاست برخه نه یې هم بیا هم انډایرکټلی به زه دا درته وایم چې تاسو د یو سیاست برخه یاستئ چې سیاست دا وایي چې خلک به او قانون به دا بغیر سیاسي کوي. نو لہذا موږ باندې دا فرض دی چې موږ به سیاست کوو. موږ به د خپل کار د سیاست وخوا ته راولو او په دې کې ډېر لوی کردار به پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن ادا کوي. هغه په دې معنی چې تاسو به تعلیمي سیاست هم کوئ، تاسو به قامي سیاست هم کوئ. تعلیمي سیاست دا دی چې تاسو به په دې وطن کې د تعلیم رڼا به خپروئ، خلکو ته به تعلیم ورسوئ، خلک به دې ته راولئ چې دوی تعلیم وکړي، د دوی په زړونو کې د تعلیم سره محبت به پیدا کوي او ورسره تعلیمي نظام به داسې جوړوي چې په هغه کې زموږ د قام دا ځوانان دا بچیان د خپل وطن دپاره د خپل قام دپاره د انسانیت دپاره داسې تعلیم وکړي چې هغه په نړۍ کې د ټولو خلکو په ګټه باندې راځي. قدرمنو عزیزانو، تعلیم به زه په دې معنا باندې بیان کړم چې ملي شهید ما ته په خپله دا خبره کړې ده که ته سبق وایې تعلیم حاصلې د نوکرۍ دپاره، بیا پکار دی چې ته تعلیم نه کوې. نوکري بې تعلیمه خلک هم کوي. که ستا مرام دا وي چې ته تعلیم کوې، ته د خپل قام خدمت کوې، ته د وطن خدمت کوې او ته د انسانیت دپاره یو څه کول غواړې د تعلیم له لارې، بیا پکار دی چې ته تعلیم وکړې. نو زموږ د تعلیم پیمانه به هم دا وي، غوښتنه به هم دا وي چې موږ تعلیم د دې دپاره کوو، که فزیکس وایو، که کیمسټري وایو، که بایو وایو، که ډاکټر له ځانه جوړو، که انجینیر له ځانه جوړو، که پولیټیکل ساینټسټ له ځانه جوړو، که د ژوند په هره شعبه کې د تعلیم موږ ځو، نو زموږ مقصد به دا وي چې دا زما د نوکرۍ دپاره نه دی، دا زما د قام د خدمت دپاره دی، دا د انسانیت د خدمت دپاره دی، دا د یو نوي شیو د دریافت دپاره دی، دا د خلکو د ژوند د اسانه کولو لپاره دی. دا تعلیم چې زه کومه چې زموږ و معاشرې ته و انسانیت ته کم خطرات ورپېښ دي، کم مشکلات ورپېښ دي، که هغه په فزیکس کې پېښ دي، که هغه په کیمسټري کې پېښ دي، که هغه په ساینس په نور سبجیکټونو کې پېښ دي، نو زموږ مقصد به دا وي چې دا مشکلات اسانه که او دا خطرات چې موږ ته راپېښ دي دا خطرات لرې که. نو دا به زموږ د تعلیم پیمانه وي، دا به زموږ د تعلیم چې کوم هڅه موږ کوو د هغې مقصد به دا وي خدمت. دا ځانځاني نه، نوکري نه، کلرکي نه،
ECDC نه، البته دا یو کار دی، د دې کار ته به هم ځو. که زموږ په ذهنونو کې تعلیم خدمت وي نو بیا د دې تعلیم په نتیجه کې که موږ ډاکټر له ځانه جوړو، که انجینیر له ځانه جوړو، که پروفیسر، که وکیل، که EC که DC، بیا به دا چې کم موږ په کومه لار روان یو دا به هم یوازې د خدمت دپاره موږ استعمالولی سو. نو عزیزانو خبره دا ده چې یو غلام کام که د تعلیم خبرې ته موږ راسو نو د غلام کام لپاره دا لازمه ده چې دی به تعلیمي سیاست سره سره کامي سیاست بم کوي، د وطن سیاست بم کوي، د خپل کام سیاست بم کوي. اوس عزیزانو تاسو یې راواخئ د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ نظریه دا ده چې موږ کام دوسته وطن دوسته سیاست کو. موږ ځان ته نشنلیست وایو، په یو معنا دوی وایي کام پرست ځان ته وایو. نشنلیزم څه معنا؟ په اسانه ټکو کې د نشنلیزم معنا دا ده د خپل کام سره وفاداری. دا وفاداری پکار دی د هر وګړي د کام د هر وګړي په زړه کې د کام سره وفاداری په نیت کې د وفاداری وي. نشنلیزم معنا د کام سره د وطن سره مینه، داسې مینه چې تا ځان ویر وي، ستا اولاد خاندان ویر وي، ستا کام په یاد وي، ستا وطن په یاد وي، ستا هر څه چې وي دا ته د وطن قربانه. دا نشنلیزم دی. بله خبره دا د عزیزانو چې دا نشنلیزم چې یو کام غلام وي د هغه کام دپاره د هر وګړي په زړه کې به نشنلیزم وي، په ارادو کې به نشنلیزم وي، وفاداري به وي، مینه به وي. بیا دا موږ کولی سو چې موږ ځان د دې ناورین خلاص کو. عزیزانو تاسو ټول دانسته طور غیر دانسته طور موږ دا خبره په دعوه سره کوو چې زموږ په زړونو کې کام دوستي سته، وطن دوستي سته. زما په زړه کې دا احساس ته چې دا زما د کام سړی دی، دا زما عزیز دی، دا زما تربور دی. که خوا نه په بدوم داسې واقعات راځي چې موږ پر دې باندې خوابدي سو چې ولې که هر سړی وي د دې کام که هغه دا خبره هم کوي چې دا نشنلیزم دا کوپر دی، دا نشنلیزم پلانکی دی، دا نشنلیزم پلانکی دی، بیا هم دی د دې کام د خلکو د زړونو دا د کام مینه نشي ایستلی. دا فطرتي ده، دا قدرتي ده او دا له نن ورځې نه ده. له زراو کاله راسي تاسو د قومونو تاریخ وایستئ، تاسو د انسانیت تاریخ وایستئ چې کامونه نشنلیزم کړی دی، کام دوستي یې کړې ده. زموږ مذهب دا خبره کې اسلام پر کام دوستي باندې زور ورکړی دی. زموږ صحابیانو کام دوستي کړې ده، کې نه ده کړې هغه قبله پرستي یې نه ده کړې، هغه یې ځای و خیلۍ نه ده کړې. او دا ځای و خیلۍ د کام د راګرځولو لپاره، د کام د نور غلام ساتلو لپاره، د ده غلامي د اوږدولو لپاره دی پتا کې قبیله پرستي کوي، دی پتا کې ځای و خیلۍ راولي. نن عزیزانو تاسو یې راواخئ. موږ دا خبره په دې معنا نه کوو چې موږ له چا سره تعصب لرو، موږ له چا ځان زیات بلو. موږ دا خبره کوو چې موږ په جهان کې د هر کام دوسته د وطن دوسته قوت موږ ملګري یو. موږ د هر کام چې هغه محکومه دی، هغه غلام دی، موږ د هغوی ملګري یو. موږ پر کام دوستي پر وطن دوستي باندې یقین ساتلی دی. نو چې زموږ نظریات دا دي، چې زموږ بیانیه دا ده، نو بیا په دې ملک کې چې 5 کامونه آباد دي، پښتون دی، بلوچ دی، سندی دی، سرایکی دی، پنجابی آباد دی، په خپله خاوره آباد دي.
خپل وسایل دی، خپل تاریخ دی، خپل کلتور دی، خپل ژبه ده، خپل وسایل دی، هر څه د هر چاغه سره جلا جلا دی، بیل بیل دی. نو موږ دا خبره کو چې بیس کام موږ په دې ملک کې د غلام په حیث باندې ژوند نه ترول غواړو. موږ دلته برابري غواړو، موږ دلته سیالي غواړو. پاکستان یو فیډریشن دی. فیډریشن معنا څه ده؟ چې دلته به فیډریټینګ یونټس وي، یعنی صوبې به وي. ځکه چې پاکستان یو کثیر القومي ملک دی، نو دلته به په لساني بنیادونو باندې د قومونو پر بنیادونو باندې به دلته صوبې وي. او دغسې به په دې ملک کې د پښتون افغان د بولانه ته چتراله اټک میاوالی پکښې یو متحده صوبه به وي. دغسې عزیزانو چې دا فیډریشن دی. فیډریشن معنا دا ده چې ستا وفاق یعنی اسلام آباد وفاقي حکومت د دې سره به 4-5 اختیارات وي. اختیارات به څه وي؟ د دې ملک فوجونه به د په لاس کې، د دې ملک جهازونه ریلوې مواصلات به د په لاس کې، د دې ملک خارجه فورن پالیسي به د په لاس کې، او د دې ملک چې کرنسي ده، پیسه ده، دا به د په لاس کې. د دې علاوه چې ټول اختیارات دي دا به د صوبو سره وي. ها صوبې چې کامونه دي د دې به خودمختیاري وي، د دوی به ازادي وي. دا صوبې چې څه کول غواړي، حق ملکیت او حق حاکمیت، دا به د صوبو د خلکو سره. او دغسې پښتونخوا مليان پارټۍ دا خبره کوي چې دا ټولې 4 ادارې چې د وفاق غدي په دې ځان خبر کې عزیزانو په دې کې به برابرې وي. ستا په فوجونو کې کسل کسان دي، په دې کې به دا 5 کامونه دي، 60 کسان به د هر کام وي. ستا په خارجه دفترونو کې کسل کسانی، 60 به خامخا پښتاني، 60 به خامخا سندیاني، 60 به خامخا بلوچستان، سرایکان، پنجابیان وي. او دغسې که په دې ملک کې هر قسم پالیسي جوړېدله، کاغه داخله پالیسي وه، کاغه خارجه پالیسي وه. داخله پالیسیانې یعنی د ملک دننه چې کومه پالیسیانې جوړېږي، زما د صوبې پالیسي، د پښتونستان د پښتونخوا د افغانیه پالیسي، دا به زه جوړوم. زمانه پښتون به جوړوي. ها پښتون چې کوم نمایندګي د په اسمبلیانو کې ناسته ده، د نمایندګان به د پښتانه پالیسي جوړوي. چې دلته کم خارجه پالیسي جوړېږي د ملکه، ها خارجه پالیسي به په ګډه باندې جوړېږي. او زموږ دا مطالبه ده او دا موږ وایو د دې دپاره موږ سیاست کو او تر اخره حده پورې کو چې د کومو علاقو سره د کومو ملکونو باډرونه وي، که د ایران سره د زموږ د بلوچستانو باډر وي، که د پنجابي سره یا د سندي سره د هندوستان باډر وي، او که د هغه سره د پښتانه سره دا ډیورنډ کرښه وي، د دې متعلق او د افغانستان متعلق چې کومه خارجه پالیسي جوړېدله، دا به د پښتون افغان په خوښه جوړېږي. او که دا پالیسي د پښتون افغان په خوښه نه وي، دا استعماري پالیسي ده، دا د پنجاب د جرنلانو پالیسي ده. نه موږ پخوا منلې ده، نه نن منو، نه مو سبا منلې ده. نن عزیزانو تاسو یې راواخئ. نن په دې ټوله خطه کې، په دې جهان کې که کام دوستي ناروا ده، که پر کام دوستي باندې پابندي ده، هغه په پښتون کام دوستي باندې پابندي ده. ته دا نشې ویلی زه پښتون یم، ته دا نشې ویلی زه افغان یم، ته دا نشې ویلی چې پښتون په دې جهان کې که په افغانستان کې آباد دی، که بیا دلته آباد دی، که بیا په نړۍ کې بل ځای دی، ته دا نشې ویلی چې دا پښتون سره ورور دی. نن خبره دا ده چې په فلسطین کې چې کوم نن جبر روان دی، پښتونخوا مليان پارټۍ او پښتانه د دې غندنه کوي. خو خبره دا ده فلسطینیان دا یوازې په فلسطین کې نه دی آباد، دا یوازې په عرب ممالک کې نه دی آباد، دا په جهان کې هر ځای آباد دي.
دوی چې هر چیرې دی دوی د خپل کام خبره کوي. دوی وایي فلسطینی د ده خاوره فلسطین ده، د ده کام فلسطینی دی. دوی د خپل کام خبره کوي. او نن جهان چې هر چیرې خلک دي نن د فلسطین د خاورې لپاره لګیا دی، اواز پورته کوي. د فلسطین کام د سره چې کوم جبر روان دی د هغې دپاره غږ پورته کوي. نو بیا پر ما ولې پابندي ده؟ بیا به زه څله که زه په پاکستان کې اوسمه بیا هم افغانستان زما مورنی وطن دی، زما مرکزه ده. که زه په پاکستان کې اوسمه بیا هم زه افغانه یمه، که زه په یورپ کې اوسمه بیا هم زما وطن افغانستان دی، که زه په امریکا کې اوسمه بیا هم زه افغان یمه، زه پښتون یمه. بیا دا پابندي په ما ولې ده؟ نن عزیزانو تاسو یې راواخئ. وایي ظلم روان دی، جبر روان دی، دا خلک فلسطین برباد کوي. بلکل مرده وایو، ظلم یې وکړي، جبر روان کړی دی، د فلسطینیانو پر خاوره قبضه روانه ده. ولې دا خبره بیا د افغانانو په متعلق ولې نه کېږي؟ جهان یې ولې نه کوي؟ د دې ملک ریاست یې ولې نه کوي؟ او زموږ هغه مذهبي خلک چې هغه ملي شهید ویل ملای سو هغه یې ولې نه کوي؟ ولې زما خاوره نسته؟ زه افغان نه یمه. د فلسطین تاریخ چاته معلوم دی؟ زما تاریخ لیکلی تاریخ 50,000 کاله دی، چې نه دی لیکل سوی دا 9,000 کاله دی. تر ما زور تاریخ څوک نه لري، تر ما زړه خاوره څوک نه لري، تر ما زړه ژبه څوک نه لري. ملګري دلته خبره وکړه، راشه که تهذیب ګورې د پښتانه تهذیب وګوره چې په دې جهان کې د تهذیبونو چې کوم بدلون راغلی دی 15 څپې راغلی دي. پښتون افغان په دې کې ډېر لوی بدلون راوستی دی، ډېر پرمختګ یې کړی دی. زما وطن دا د تهذیبونو زانګو یې اوسېدلې ده، زما وطن دا د مذهبونو زانګو یې اوسېدلې ده، زما وطن دا د کلتور زانګو یې اوسېدلې ده، زما وطن دا د مرکو د جرګو زانګو یې اوسېدلې ده. او زما وطن دې وطن په زراو کالو زما او ستا نیکهګانو د دې دفاع کړې ده، د دې حفاظت یې کړی دی. نن تاسو یې راواخئ. که ظلم خبره کېږي له افغانانو سره کم ظلم نه سوه. د جهان ټولې وسلې چې یوازې ټمبم نه دی پکښې، دا ټولې اصلې دا پر تا استعمال سوې. د بمونو مور چې ورته ویل کېږي د ټم بمبار دا پر افغانانو استعمال سوې. د جهان ټولې تجربې په تا وسوې. ستا پر وطن باندې یواره فرنګي او روس خپل زور سره معلوم کړي د ګریټ ګیم پر نامه باندې. بیا د جهان ټولو زورورو، بیا د جهان دو طبقاتي چې کوم قوتونه وو بیا دلته سر رالو، بیا زور سره معلوم سو 40 لکه پښتون افغان دا په شهادت ورسېدی یا ګوډ شل سو. موږ دا سوال کوو چې د مداخلت خبره سي، د جاریت خبره سي. په فلسطین کې ته نارې وې، په کشمیر کې ته نارې وې، څله په افغانستان کې خاموشه. څه اسمان را ونړېدی؟ افغانان دي چې پر هره لاره باندې تلو. ستا څه کار و؟ فرنګی ستا څه کار و؟ پنجابی ستا څه کار و؟ امریکا ستا څه کار و؟ او د اسلام ټیکهداره عربه منافقه ستا څه کار و؟ ته را روان وې، ته را روان وې. روس راغلی دی، کمیونست راغلی دی، راسه نن وګایږه. تر ټولو لوی کمیونست نن چین ناسي، کمیونست چین ورته ویل کېږي. 40 اربه ډالر یې دلته استعمال کړل. نن سعودي عربه وګایږه، نن مولوي صاحب وګایږه، اور رجت پسند نن وګایږه. او د پښتون دشمنه نن وګایږه کمیونست چین ته. نن ته لګیا وې، پرنګی راغلی دی، کافر راغلی دی، کافر په سعودي عرب کې ناست دی. ورسه تر غاړې ونیسه، ورسه دا سعودي باچانو ته ووایه چې دا کافران زما په مقدس ځای کې دا څه غواړي. تا د یو فوټبالر لپاره راولاړ سوې، خپل قانون د بدل کوي. قانون چې موږ به ویلې دا د عربیانو تور قانونونه دي،
موږ به دا خبره کوله چې دا مولوي صاحبان دا د اسلام نه راوړي دلته دا د اسلام هغه دود دستور دلته نه راوړي دا د پښتانه دود دستور دلته نه پرېږدي دا کم دود دستور چې نن موږ تور دود دستور ورته وایو چې نن په جهان کې یو ځای نسته دا د عربي و عربي جهالت پرېښولی عربی پر شا سو د خپل د جهالت دغه دود دستوره زه زموږ های پسماندګان های رجتیان های پښتانه دشمنان نن هم په هغه دور دستور باندې روان دي ځکه چې دوی د دې ګټې ویني دوی ګټې اخیستې دي دوی د پښتانه قتل عام کړی دی ته به څنګه ځان د پښتانه د دې ظلمه زه چې تا ورسره وکړي د دې به ځان څنګه خلاصې ته نسې خلاصولی عزیزه نن زما په دې وطن کې د جهان ټول وسایل لرمه د جهان ټول معدنیات زما په وطن کې پراته دي داسې کام لرمه چې نن که ژوندی دی دا د خپلو مټو پر زور ژوندی دی دا د خپل سخت بدن له وجې ژوندی دی چې دا سخت بدن لرمه چې عزم لرمه خوارکش یم محنتکش یم نو بیا هم زه ولې غلام یم ولې پسمانده یم ولې مزوندر په دره دی دهشتګردي زما په وطن کې ده بدامني زما په وطن کې ده فرقهواریت زما په وطن کې دی زی و خیلی زما په وطن کې دی د څښلو اوبه نه لرمه علاج نه لرمه روزګار نه لرمه تعلیم نه لرمه کور نه لرمه عزتونه مه پامال دي ننګ و ناموس مه ورک سولی هر څه ژبه به په ورکېدو ده تاریخ مه لاړې ورک سو راځه تاریخ یې د یو ویښه په تاریخ باندې داسې متعارفه کړی دی زما شناخت نن په جهان کې دا دی چې پښتون معنا دهشتګرده چې دهشتګرد معنا پښتون پښتون یې راواخیستی د دهشتګردۍ سمبول یې کلی پښتون یې راواخیستی د بربریت سمبول یې کلی پښتون یې راواخیستلی د جهالت سمبول کلی نو عزیزانو خواست کو له تاسو ته چې راسئ لاس پله ورکو راسئ سیاست وکړو دا کام حق لري دا نن چې ما او تا ناست یو چې په څه نه یو خبر چې دا هر څه ماته نن کوو دا زما ستا یو قسم خیانت دی د خپل کام سره ځان لپاره یو حیوان هم ژوند ته رولی سي ځان لپاره یو میږه یو غوا یو وزم ژوند ته رولی چې د بچیانو لپاره انسان معنا دا دی چې دا د بل لپاره ژوند تر کړي انسان معنا دا دی چې د انسانیت لپاره ژوند تر کړي او غلام کام لپاره دا دی چې دوی د خپل کام لپاره ژوند تر کړي نو عزیزانو لوستونکو دا په تاسو باندې کېږي نن تاسو راواخیست ستاسو ژوند پر څه باندې ژوند کواستی د ژوند کم معیار لري کم سهولتونه لراسئ نن ستا خواهش څه دی نن ته ارمان نه لرې نن ته جهان نه وینې نن ته د جهان هغه عیاشانې نه وینې د جهان هغه سهولیات نه وینې نن ته څنګه په دې مطمئن یې چې زه به در په دره یم نن په دې ته څنګه مطمئن یې چې زما ژوند به په روزانه کې تېرېږي نن ته په دې څنګه مطمئن یې چې زه جاهله شه یم نن ته په دې څنګه مطمئن یې چې زما په بدن باندې د څیرې جامې وي زما د چوټې نه وي ته په دې څنګه مطمئن یې چې ستا د ژوند مقصد د وړو ګونۍ ده دا ګټل دي دا باندې ته څنګه مطمئن یې ته څنګه نن مطمئن یې چې ستا د نازولي علاج په زره روپۍ نه کېږي ته د ده د مرګ خواست کولی شې ته په دې مطمئن یې خو ته دا نشې کولی چې ته د وطن خبره وکړې ته دا نه کوې چې ته د کام خبره وکړې راسئ کام سو راسئ وطن سو انقلاب څه دی انقلاب دا دی چې ما او تا ناست خلک چې ما او ستا په زړه کې دا راوګرځي چې زه خوشحال هېڅ نه یم زما خاندان هېڅ نه دی زما عزیز قریب هېڅ نه دی دا کام ما لپاره عزیز دی دا وطن زما لپاره عزیز دی دا انقلاب دی او د چا په ذهنونو کې چې دا وي بیا هغه پر شان نشي تللی ها کام به خامخا ځان ازادوي نن عزیزانو تاسو خبره کو په انګریزي کې دا ټکي دي چې ته به وای ګیورز ناٹ ټیکرز ګیور معنا یو چا ته شی ورکوونکی ټیکرز معنا د چا شی اخیستونکی موږ به ګیورز یو ټیکرز به نه یو معنا دا ده موږ به
که دې پارټۍ ته وي که دې قام ته وي زموږ وس او دس زموږ عقل زموږ دا ګرده انرجانې زموږ هر څه موږ بېواره تر قام بیا به تر پارټۍ جارو او موږ به دا نه کوو چې دا قام پارټۍ دا د پاتې وي په پارټۍ دغه د پاتې وي او زه په پارټۍ کې زه لګیا یم زما مفادات دې وي موږ به دا نه کوو چې قام د پاتې او دوی وایي نه راغه دی چې خپل زناور یې تر اوبو وځي دا به نه کوې نه راغه دی چې بل یې وکشي نه راغه دی چې قام یې وکشي او یادېږي هم دا خلک ځوانانو تاسو ناست یاستئ کېدای شي دا پخوانیو خلکو ته موږ هغه څه ووایو څرو خلاصول غواړو دوی به نه کړي خلاص رنګه تاسو یې خلاصولی شئ تاسو په کار دی چې دا درې شیان په ځان کې راولي تاسو په کار دی د دې شي سره فوکس یاستئ چې زما مرام څه دی دا ځای ته رسېدل دا ازادي زما مرام دی دا به ستا له نظره نه وځي ته به د دې سره ژمن یې کمیټډ به عزم به د وي چې د دې لارې زه په هېڅ نه کې اوړمه که داسې وخت راځي که ستړیا وي که جیل دی که ول دی که ټکول دی که لوږې دي که تندې دي که تودې دي که سړې ورځې دي دا ټولې به ترومه او بیا به په ماتا کې نظم و ضبط وي ډسپلن به وي یو ډسپلن چې څوک نه وي کا پارټۍ وي کا کور وي کا انسان وي که هغه یو کام وي که هغه ملکي چې په هغه کې نظم و ضبط نه وي د هغې حال دا دی چې زموږ د کام حال تاسو ویناستئ پښتون افغان جنګونه په دې نه دي بایللي چې د ده توره نه وه زده د ده سکر ول نه و زده د ده سرتوب نه و په ده کې ډسپلن نه و نظم و ضبط نه و دا نن پاکستان چې په ده کې نظم و ضبط نشته هره اداره په خپله کې نن د ملک حال تاسو ویناستئ داسې کورونه داسې انسانان چې هغه منظمه نه وي ډسپلن نه وي هغه په مخ تګ نسي کولی نو موږ به ځان ژوند پارټۍ او دا کام دا به موږ منظمه ساتو نو عزیزانو تاسو د خواست کو خل لګیا دي وایي افغان کډوال به ځي مثالونه ورکوي و دا ناروا خلک وګوره وایي پنجاب هم نیم هلته پروت دی نیم دلته پروت دی سندی هم نیم هلته پروت دی نیم دلته پروت دی بلوڅ هم نیم په عراق کې پروت دی نیم دلته پروت دی او سړی د چا په سترګو کې خاورې دوړی هم سکھ پنجابی د دې ځي پنجابی وایي دا زما ورور دی سکھ پنجابی نن وایي زه د هندوستان نه ځان جلا کوم خالستان موومنټ چلومه او پنګړې ما او تا په پنجاب کې کوو ته څنګه جلا یې ته د رنجیت سنگھ پر فخر پکې مجسمې لګې د ده ګردوارې جوړې د ته بغیر ویزې راځې رایلکې دې ملک ته بیا نارې وایي پنجابی جلا دي تیرا وشو کله بلوڅ د ایران بلوڅ او د دې ځای بلوڅ کله سره جلا و کم بلوڅ دا خبره کړې ده چې د ایران بلوڅ جلا دی او د دې ځای بلوڅ جلا دی پاکستان بلوڅ جلا دی سازشي تورې کوي چې پښتون د افغانستان هم جلا دی د دې ځای هم جلا دی ایا زموږ هغې ورته وایي یو یې په پلاکي خوا باندې ګوره بل وایي په پلاکي خوا باندې ګوره او کور ته سپېره شه او سړی پنجابی ولې نه وایي چې اوس سکه د دیلي و خواته ګوره پنجابی ولې نه وه سندی ولې نه وایي چې د هندوستان سندی د دیلي و خواته ګوره او د دې پاکستان بلوڅ دا ولې دا نه وایي چې ایرانی بلوڅه تهران خواته ګوره ما ته مه ګوره زه به نو بیا څه لپاره دا وایم ستا ضرورت څه دی که حق نسې ویلی خاموشه پاته شه خاموشه پاته شه دشمنی به نه کوې عزیزانو که هر څه کږي هر اسمان را نړوي موږ به دا کولی سو چې سرونه هم قربانولی سو د افغانیت به نه دستبرداره کږئ د افغانستان به نه دستبرداره کږاستئ د پښتونولي به نه دستبرداره کږاستئ له دې بیانیې به نه دستبرداره کږاستئ چې پښتون وطن کې امن غواړو د دې به نه دستبرداره کږي چې خپل واک او اختیار غواړو زما وطن غواړم زما د وطن وسایل غواړم زما واک او اختیار غواړم ما
ما دا اے سکندر اعظم غلامی نه ده منلې د تیمورلنګ غمه نه ده منلې د چنګیز خان د مغول غمه د فرنګي غمه نه ده منلې پنجاب ستا غلامي هم نه منمه کاتانې نه منمه چې د ورځې لس زره وزنې ستا غلامي هم نه منمه کې را سره کې برابر یمه کې نه را سره کې پنجاب چې دا نن څه اورې دا به سبا نن به دا په سوونو یا په زراو ملګري ناستي سبا به په لکونو باندې دا د تا سیالي غواړي دا به له تا برابري غواړي نو همت به کواسئ بله خبره د خوندو په حواله باندې کو که څه هم د پښتون افغان کلتور دا ټولنه دا هیڅ کله هم تنګ نظره نه ده پاتې سوې